بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول المحدث. دا باب د محدث په دې قول بارکه. محدث یعنی استاد شکل حدیث بیانې هغه په خپل باندې دا خبره وکړي چې حدثنا اخبرنا یا انبأنا دا درې الفاظ کنه. لکه دا اکثر منګه ګوره مسلم کې هم دا شوی وو یا دلته هم دا راځي کنه حدثنا فلان یا اخبرنا فلان انبأنا. دا د حدیث د روایت کولو الفاظ دي. نو هغه الفاظ کم دي. یو خدا د چې استاد لکه د حدیثو کې راځي کنه چې قال حدثنا فلان، دا شانتي استاد په خپل د الفاظ بیانوي او حدیث بیانوي. دا حدیث نمخ کې دا الفاظ وي حدثنا یا اخبرنا یا انبأنا، دا درې الفاظ. حدثنا مطلب دا دی کنه چې یو استاد دی هغه وای چې ما ته دا حدیث بیان کړی دی، برای راست استاد را ته بیان کړی دی. دا دی مثال کے طور پر اکثر دا طریقې کنه حدیث بیانولو. یو محدث یو استاد هغه چې کله حدیث بیانوي نو یو دا چې استاد په خپل ډایرکټ هغه حدیث په خپل بیانوي، سند هم بیانوي، حدیث هم بیانوي او شاګردان اوري. نو شاګردان چې اوري او حدیث په خپل استاد بیانوي نو هغه صورت ته به وي حدثنا. نو به چې کله دا شاګرد بل چاته هغه حدیث بیانوي نو به دا وي چې حدثنا موږ ته خپل استاد دا خبره بیان کړې ده. دا حدثنا دیته وي. بل د اخبرنا مطلب دا دی مثال کے طور پر شاگرد هغه حدیث بیانوي او استاد یې اوري. لکه مسلم کې موږ دا شی کو کنه، مسلم کې طالب عبارت وای او دغه شانته استاد اوري، بس هغه اوري نو چې کوم غلطي هغه تصحیح کوي او یا کوم ضروری خبره هغه ته بیان کوي. نور ټول حدیث سند متن دا ټول شاګرد وای. نو چې کله یو شاګرد حدیث بیانوي او استاد یې اوري او نور شاګردان یې اوري، نور طالبان، نو هغه طالبانو کې کوم یو طالب کې سباله هغه حدیث به کوم شاګرد ته بیانوي نو هغه به حدثنا نه وي، هغه به اخبرنا وي. فرق باندې پوه شئ کنه. او دریم د انبأنا مطلب دا دی چې موږ ته د دې خبر را کړی دی. د دې مطلب دا دی. لیکن دې کې فرق بیا دا دی کنه چې یو استاد دی هغه سره حدیثونه ټول په یو کاپي کې لیکل شوی دي او استاد هغه کاپي خپل شاګرد لور کې چې بس دا واله دی چې کوم حدیثونه دی هغه ته بیانوه. نو بیا چې کله هغه شاګرد هغه کاپي نه سب کتاب نه حدیث وګوري، مطالعه وکي او هغه حدیث او هغه سند بیا کله د خپل شاګردانو ته بیانوي نو بیا به د حدثنا نه وي، ځکه چې حدثنا خو چې استاد وي کنه. اخبرنا بم نه وي ځکه چې اخبرنا خدای چې کله د استاد ته سبق بیانوي یا دا اوریدلی دي کې به انبأنا وي. انبأنا مطلب هم دی چې استاد شکم حدیث په کاپي کې یا کتاب کې لیکلی او هغه مال را کړی او د هغه نه ز بیانوم، لہذا په دې طریقه باندې استاد ما تر دې خبر را کوي. بهرحال په حدیث کې اصطلاحاتو کې دا ټول الفاظ استعماليږي. حدثنا استعماليږي، اخبرنا، انبأنا، دا ټول الفاظ په دې کې استعماليږي. مخکې به تاییدات راوړي. تاییدات مطلب دا چې دا الفاظ محدثینو استعمال کړي دي. لکه مثال ګوره وقال لنا الحميدي، امام بخاری وایي موږ خپل استاد حميدي بیان کړي او هغه حميدي چې کان عند ابن عيينه چې هغه د عبد سفيان ابن عيينه رحمه الله خاطبو، یعنی داغه شاګرد دی. هغه حميدي به بیانولو چې حدثنا اخبرنا انبأنا سمعت واحدا، صحیح ده. دا الفاظ به بیانول. معلومه ده چې محدث دا ټول شی نه بیانول شي او ترتیب مغه ده. حدثنا اخبرنا انبأنا سمعت واحدا، دا الفاظ دا مسلم کې اکثر منغوي. وقال ابن مسعود، او بل دلیل د صحابي نه پیش کوي چې ګور عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایل چې حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو الصادق المصدوق، یعنی دا حدثنا لفظ د استعمال کړي چې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې حدثنا موږ ته بیان کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه رسول الله چې هو الصادق المصدوق چې هغه رښتیا وي، رښتیا پیغمبر دی، المصدوق او داغه تصدیق هم کړی شوی دی چې دا رښتیا پیغمبر دی. یعنی په خپل هم رښتیا وایي، رښتیا پیغمبر دی او دا الله د طرف هم داغه تصدیق شوی دی چې دا رښتینی پیغمبر دی. نو ګور حدثنا لفظ رااله. وقال شقيق، مخکې شقيق ابن وائل، ابو وائل شقيق ابن وائل هغه روایت کوي عن عبد الله، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو بل روایت کوي په هغه کې عبد الله ابن مسعود وایي چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم کلمه کذا، چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته نبی رسول الله ما د نبی رسول الله نه دا کلمه دا لفظ دغه شانته اوریدل دي. ګور سمعت ټکی را لګنه الفاظ باندې غور کوه. ګور مختلف الفاظ دي. سمعت
أخبرنا حدثنا مختلف الفاظ. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أغبم داویل چې حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیثین ما ته نبی رسول الله دا دوه حدیثونه بیان کړی دي. او بیا وی وقال ابو العالیه الرياحي دا دی استاد دی تابعی دی هغه روایت کوي عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي عن النبي هغه د عن سره روایت کوي هغه وی چې ما نبی رسول الله هغه د نبی رسول الله نه روایت کوي. ګوره دلته د عن لفظ رالی چې شراله عن فيما يرويه عن ربي دا هغه شی په باره کې چې کوم نبی رسول الله به د خپل رب نه روایت کولو او نبی رسول الله چې کوم یو حدیث برای راست د الله د طرف نه بیانې نو هغه ته موږ ویو حدیث قدسی. دا حدیث قدسی دی کنه چې عن النبي صلی الله علیه وسلم فيما يروي عن ربه نبی رسول الله نه روایت کی د هغه شی په باره کې چې کوم هغه خپل رب نه روایت کړی دی او نبی رسول الله چې خپل رب نه روایت کوي هغه حدیث تسوي حدیث قدسی ویل کیږي. لہذا دا حدیث قدسی وی. نو ابن عباس رضی الله عنه عن سره روایت او عن سره روایت دي ته کوم حدیث وی عن وی کنه. نو عن حدیث صحابي روایت کول شي او یا چې کوم غیر مدلس راوی ټول روایت کول شي. وقال انس حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی عن النبي صلی الله علیه وسلم يرويه عن ربه. پہله روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اوس انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې نبی رسول الله نه روایت ده هغه شی مبارک يرويه عن ربي چې کوم نبی رسول الله د خپل رب نه روایت کوي مطلب دا حدیث قدسی ده. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم تبارك وتعالى دا مغه شه ده چې ابو هريره رضی الله عنه نبی رسول الله نه روایت کوي او هغه روایت کوي د خپل استاد د رب تبارک وتعالى طرف نه مطلب دا حدیث قدسی ده. نو خلاصه دا شو چې کله محدث حدیث بیانوي شاګرد بیانې کو استاد بیانې کاری و بیانې نو الفاظ کتاب ویل چې حدثنا اخبرنا انبانا سمعت او عن یا دغه شته نور الفاظ دي. مخکې به حدیث امدغه باندې راوړي چې ګوره صحابي څنګه صحابي محدثنا استعمال حدثنا او نبی رسول الله محدثنا لفظ استعمال کړي حدثني. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه روایت ده چانه عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و نبی رسول الله یو ورځ تاسو کو چې ان من الشجر شجره په دې ونو کې یو ونه ده چې دا بوټو کې یو بوټه هغه د څه ده چې لا يسقط ورقها چې داغي دا پانی اس کلم نه غورځيږي. وانها مثل المسلم او هغه د مسلمان په مثال ده هغه بوټي مثال د څه ده لکه مسلمان. نو هغه بوټه کم یو د نبی رسول الله په خپل بیان نه کو بلکې دا یو چې حدثوني ما هي تاسو راته وایي چې هغه کم یو ده ور کم ټکه حدثوني ټکرا لیکنه دا ترجمه الباب سره مناسبت ده. حدثوني ما هي تاسو ما ته بیان کې چې هغه کم یو بوټه ده. قال نو ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې فوقع الناس في شجر البوادي چې د خلکو ذهنونه هغه د کلو او د زنګلو په ونو کې لاړ مطلب خلکو ذهنونه چې ده کنه هغه ګرځیدل چې دا به ځنګل کې کوم بوټي یا کلی کې کوم د شي بوټي د دوی په ذهن کې رانه. قال عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل فرمایي دا وخت کې ماشوم عبد الله بن عمر رضی الله عنه رکوټه صحابي دا وایي چې ووقع في نفس انها النخله ما پړه کې دا خبر را لشه دا د کجوري بوټي دي النخله کجوري بوټي لیکن جواب مې ورنکو ولی مې ورنکو فاستحييت مال حیارت لږ ګور دوم غړغړ صحابه موجود دي ابو بکر عمر عثمان او دا غړغړ صحابه موجود دي زخر کوټه ماشوم زول جواب ورکما نو دغه حیا د وجما جواب ورنکو. ثم قالوا نو چې صحابهونه جواب جوړ نشو نو صحابه ویلي چې حدثنا ما هي یا رسول الله یا رسول الله ته خپل مونږ ته بیان کړي چې هغه کوم ونه ده. قال ان نبی رسول الله هي النخله چې هغه د کجوري بوټي ده یعنی هغه چې کوم زما پړه کې جواب هغه جواب ویلي. اوس د حدیث کې ګور نبی رسول الله ویلو چې حدثوني ما هي او صحابه ویل چې حدثنا ما هي یا رسول الله. معلومه ده چې شاګرد او استاد دا حدثنا حدثني دا الفاظ استعمالول شي په حدیث کې دا استعمالول یو محدث د لپاره جایز دي. اوس مسله دا چې نبی رسول الله دا غینه یو قسم لا امتحان واخستو کنه مخکې باب کې براشي چې امتحان اخیستل جایز دي. اوس په دې کې امتحان واخستو او دا یو ته ویل چې یو ونه ده چې هغه د مسلمان په شان ده او هغه ونه ده چې دا غي پانه هیڅ کلم نه غورځيږي لکه اوس مثال د عام بوټي دي کنه
ګرمۍ کې ردی پاڼې لیکن یخني چې ډېره شي نو بیا ردی پاڼې ورو ورو رجیږي غورځېږي. دا کجوري بوټی داسې دی چې ردی دا ونه چې د دې پاڼې ماڼې بس کلم نه غورځېږي، یخني کې ګرمي دا نه غورځي. نو دې ته د مسلمان په مثال ویل چې مسلمان هم خپل ایمان او اعمالو کې دغه شانتي مضبوط او ثابت قدم وي چې که یخني کې ګرمي که سختی که آسانی که سفر کې حاضر کې هر حالت کې دا د خپل اعمال او ایمان نه شاته کیږي. دغه شانتي مضبوط ولاړی لکه څنګه چې دا ونه ولاړی. تشبیه پوه شو تشبیه څه کېده؟ یو تشبیه نبی رسول الله د بوټي تشبیه د مسلمان سره ولې ورکړي په دغه کې چې څنګه د دې کمې به شي ناراضي دغه شانتي د مسلمان په ایمان کې کمې به شي ناراضي. یو وجدا د دویم وجدا د چې په دې کې لکه څنګه چې انسان مسلمان دا جوړه مطلب دا چې خزا او سړی نر او خزا دا څنګه چې په انسانانو کې مسلمانانو کې دغه شانتي په دې ونو کې ده ونو کې تاسو پته نه اوریدلی یا نه دی ونو کې دا ترتیب چې کله د نر او ماده دا چې جوړه کې یو ځای کې نو بیا صحیح کجوره او غټه کجوره او خګه کجوره اډو کې پکې راځي دغه شانتي خسته ونه کیږي بیا صحیح کیږي. او چې د یو ځای نه کې دا نر او ماده دا چې یو ځای نه کې بیل بیا غوونه صحیح ځغه نه کوي فروټ نه جوړي. دو تشبیه شو. درېمه تشبیه به کې دا ده چې څنګه چې دا میلان کې دا میلان دي ته وایي چې څنګه د سړی میلان د خزې طرف ته خزې میلان سړی طرف ته دغه شانتي په دې ونو کې دا شی دی چې نر دا ونه چې د دې میلان هغه مؤنث ته یو مؤنث هغه مذکر ته دغه وجه ده. او درېمه وجه اصل وجه دا ده انسان سره تشبیه ورکړی دی چې څنګه یو انسان د سر چې د بدن نه کټ کړي شي نو بیا انسان مړ شي کنه. دغه شانتي دا کجوري ونم دسه د چې دا چې کټ کړل نه بس دا بیکاره کړه بیا دا هیڅ کار نه ده. اوس عام بوټي دي کنه عام بوټي نه ته څنګه غوسه کا ناغه نورم راغټيږي باوجود د چې غوسه شوی ده هغه ونی هغه میوه نورم راځي ختميږي نه. دا کله ختم کونه دا به دوباره کجوري نه کوي ختم شي بس. او دغه شانتي چې یو انسان مثال کې تور پر اوبو کې ډوب شي چې کله هغه په اوبو کې ډوب شي نو دا هغه دا ټول جسم په اوبو کې دنه مثال او سری باري نمرې نه کنه سری باري د په اوبو کې دنه ده نو انسان نمرې چې کله سر په اوبو کې دنه شونه بیا ډوبېږي بیا مړ شي. دغه شانتي دا ونه چې دا کجوري هغه دام د مسلمان یا د انسان په مثال دا چې نور ټول بلاندې اوبو کې ډوبې نو هیڅ فرق نه پریوزي ولیکن سر ته اوبو وختل ټول مکمل په کې ډوب شو دا غین رسته دا ونه بالکل ختم شي بیکاره شي دوباره به دا کجوره نه کوي. نو دغه مثال نبی رسول الله د مسلمان سره کړی دی ته پوښي وکړو چې د کوم ونه د چې داغه بنیادونه په ځمکه کې دي او سرونه د اسمان سره لګيږي او چته کجوري ونه اکثر لګو چته نو په دغه باندې نبی رسول الله د تشبیه ورکړي. پوه شئ.